السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم عزتمنو مقدرمنو مسلمانانو ورونو، پر تراو باندې اجرت اخیستل جایز دي. د نوي زمانې دیوبندیان هغه پیوندیان شوي دي. تاسو خیال ته راله نو هغوی وایي چې مټۍ حرامه ده. هلکه خدای د غر که حراموالی الله او د الله رسول به کوي. ته د کوم کوجای چې ته کوم مټۍ حرامه ده او چې حرامې دي او قاري له پیسې ورکول حرام دي. زمونږ د فقه غټو غټو مفتیانو علماو دا لیکلي دي، مفتي فرید صاحب لیکلي دي چې 1,000 روپۍ به قاري ورکوي. څونه؟ او مفتي زرولي خان صاحب لیکلي 1,000 نه والا 80,000 روپو پورې به ورکوي. موږ چې کومیانو چې د قاري دغه راشي نو کله یو ترخګر کله بل ترخګر څوک چې کوم دی یا رپېږي لاس کې یو سلګون نیولی هغه راوړي شرمېږي نه. دا اکرام دی، اعزاز دی. څه دی؟ دا اکرام دی، اعزاز دی. دا اجرت نه دی. اجرت دی ته وایي چې ته قاري راولې او هغه ته ووایې چې بایي ما له په 10 ورځو کې ختم کړې څونه پیسې به ولې؟ هغه به وایي 50,000 به. نه 50,000 خو ډېرې دي، لږ یې کم یې که که نه. خبره باندې پوه شوې؟ په 1,000 دې ورسره خبره وکړه. دا اجرت دی. دا څه دی؟ دا اجرت دی. او دغه اجرت نه دی، دا اعزاز دی، دا اکرام دی. دا زه نه وایم، دا زموږ لوی لوی اکابر علما چې کوم دی نو وایي. شیخ حسن جان صاحب دا ټوله دنیا پیژني، شهید رحمه الله زموږ استازو. تاسو بیانات یې څوک ورکوي په دې نیټ باندې، خو تاسو چې کوم دی نو منیر شاکر وایي هغه د کار اسان کړی دی. بیا زموږ هغه څه اورئ خیال کې م راځي. نو هغه به باقاعده په خپله ختم کو. یو سړي به بوته وی چې جي